بسم الله الرحمن الرحیم. نمبر 2 تاکید. توابع په 15 قسم دي، په هغه کې اول نمبر صفت دی، د هغه بیان شو. دویم نمبر په هغه کې تاکید دی. تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کی نسبت کو یا شامل ہونے کو خوب ثابت کر دے کہ سننے والے کو کوئی شک باقی نہ رہے. تاکید دا هغه تابع دی چې د مطبوع نسبت لرا یا د مطبوع شامل کېدو لرا خو ثابت کی چې اوریدون کی تا په هغه کې څه شک پاتې نشي. جیسے جاء زیدن زیدن کہ اس میں دوسرے زیدن نے جو تاکید ہے پہلے زیدن کی نسبت کو جو جاء کی طرف ہو رہی ہے خوب ثابت کر دیا کہ زید کے آنے میں کچھ شک نہیں رہا. پدې کې دا دویم نمبر زیدن چې دی دا تاکید دی او دا لومبه زید چې دی نو د دو نسبت ته جاء سره. د دې دا مطلب دی چې زید راغلی دی، نو د زید او د راتلو په مینس کې چې دا نسبت دی دا دی دویم زید چې دی نو دا مضبوط کو او د خو ثابت کو چې پدې کې هیڅ شک پاتې نشو چې راتلون کې چې دی نو هغه زید دی بل څوک نه دی. نو د دویم زیدون نه دغه نسبت چې دی نو هغه معلومیږي چې دا مضبوط دی او پدې کې هیڅ شک نشته دی. دا پخه خبره. اور جیسے جاء القوم کلہم، اس میں کلہم جو تاکید ہے اس نے قوم کے شامل ہونے کو خوب ثابت کر دیا کہ ساری قوم آ گئی، ایک بھی باقی نہ رہا. پدې مثال کې چې جاء القوم کلہم دی، کلہم تاکید دی او دا تاکید دا خپل مطبوع یعنی دا القوم شامل کېدل خو ثابتوي چې دا القوم چې دی نو دا خپل تمام افراد ته شامل دی او دا قوم په افرادو کې یو هم د قوم نه بهر نه دی په دې وخت کې، بلکې د جاء چې کوم نسبت القوم ته شوی دی نو اغینا د قوم بعض افراد نه بلکې تمام افراد مراد دي. او دا په دی وجه چې کلهم د دې القوم دا شمول چې دی نو دا ثابتی او مضبوطی چې قوم خپل تمام افراد ته شامل دي. د قوم نه یو کس هم داسې نه دی چې هغه د راتلو نه پاتې شوی، ټول راغلي دي. په مخکینی مثال کې او په دې مثال کې فرق دا دی چې په مخکینی مثال کې د جاء او د زید چې په خپل مینس کې کوم نسبت دی نو دویم زیدونه دغه نسبت خو ثابتی او مضبوطی. او په دې دویم مثال کې د القوم چې د خپل افراد سره کوم تعلق دی او قوم خپل افراد ته شامل دي نو دا کلهم د دې قوم او د افراد په منځ کې دا تعلق مضبوطی چې دا قوم چې دی نو دا تمام افراد ته مراد دي، یو کس هم د قوم نه بهر نه دي. نو دا غلمبي مثال ته مونږ وایو چې دلته کې تاکید دې د پاره راغلي دي چې دا هغه مطبوع سره کم نسبت دی نو هغه نسبت مضبوطی یعنی د جاء او د زیدون نسبت مضبوطی. او د دې دویم مثال لپاره مونږ داسې وایو چې کلهم تاکید دې د پاره راغلي دي چې د کم مطبوع دی القوم نو د دې شاملې دل خ ثابتي او خې مضبوطي یعنی القوم خپل تمام افراد ته شامل دي، د قوم تمام افراد ته مراد دي. کلهم دا ثابتي او بیاني. تاکید دا په دو قسم دي، نمبر 1 لفظی، نمبر 2 معنوی. تاکید لفظی وہ ہے جس میں لفظ مکرر لایا جائے تاکید لفظی دی ته وی چې پای کې لفظ دا دوباره ذکر کړی شي
لکه جاء زیدن زیدن. تاکید معنوی 8 لفظوں سے ہوتی ہیں اور تاکید معنوی دا پا اتو الفاظ سره کیږي. نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمعو، اقطعو، ابصعو. پدې کې د هر یو تفصیل دا سه دي چې نفس، عین یہ دو لفظ واحد تثنیہ جمع تینوں کے تاکید کے لیے آتے ہیں. نفس او عین دواړه لفظونه د واحد تثنیہ او جمع دریوانو د تاکید د پارا راضی بشرط یہ کہ ان کے صیغوں اور ضمیروں کو بدل دیا جائے. پدې شرط باندې چې د دې دا صیغې او ضمیرونه دا بدل کړي شي. جیسے جاء زید نفسه، پدې ځای کې نفسه سره تاکید د زیدن شوی دی او زیدن واحد دی، نو پدې وجه د نفس صيغه هم واحد دی او د هو ضمیر چې دی دا هم واحد دی. او جاء الزیدان انفسهما، پدې ځای کې الزیدان دا مطبوع دی دا مؤکد دی او د دې تاکید په انفسهما سره شوی دی، نو چونکه الزیدان تثنیه دی پدې وجه انفسهما کې هما ضمیر هم دا د تثنیه دی او پکار ہو نفسا ہماو، لیکن پدې کې انفسهما یعنی انفس جمع ذکر کول هم جائز دی او تثنیه ذکر کول هم جائز دی. د دې بیان به مخ کې غټو کتابونو د نحو کې راشي. او جاء الزیدون انفسهم، پدې ځای کې الزیدون جمع دی نو تاکید انفسهم پدې کې صيغه د نفس اغم په جمع سره راغلي د انفس او هم ضمیر چې دی دا هم د جمع راغلي دی. عین کی مثال بھی اسی طرح سمجھ لو. د عین مثال هم دغه سدي چې جاء زید عینه او جاء الزیدان اعینهما او جاء الزیدون اعینهم. کلا تثنیہ مذکر اور کلتا تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے. کلا د تثنیہ مذکر اور کلتا د تثنیہ مؤنث د تاکید د پارا راضی. جیسے جاء الرجلان کلاہما، جاءت المرأتان کلتاہما. پدې ځای کې جاء فعل دی، الرجلان دا مؤکد دی، کلاہما مضاف مضاف الیہ دے تاکید دی. ہم دغه شانتی جاءت المرأتان کلتاہما، پدې کې جاءت فعل دی، المرأتان مؤکد دی او کلتاہما مضاف مضاف الیہ تاکید دی. مؤکد سره د تاکید نه دا فاعل دی د فعل. کلن او اجمعو یہ دونوں واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں. کلن او اجمعو د واحد او د جمع د تاکید د پارا راضی. جیسے قرأت الکتاب کلہ، پدې ځای کې دا کلو چې دی دا د الکتاب د تاکید د پارا راغلی دی، الکتاب دا واحد دی. او جاء القوم كلهم، پدې ځای کې کلو د القوم د تاکید د پارا راغلی دی، القوم دا واحد دی. اشتریت الفرس اجمعه، پدې ځای کې اجمعه د تاکید د الفرس د پارا راغلی دی او الفرس دا واحد دی. او جاء الناس اجمعون، پدې ځای کې اجمعون دا د الناس د تاکید د پارا راغلی دی او الناس تدینو دا جمع دی. اقطعو ابتعو ابصعو تابع ہوتے ہیں اجمعو کی. اقطعو ابتعو ابصعو دا تابع دا اجمعوی یعنی بغیر اجمعو کے نہیں آتے. دا اقطعو ابتعو ابصعو دریوانا دا اجمعون بغیر نشرات لی اور نہ اجمعو پر مقدم آتے ہیں او نه دا دریوانه په اجمعو باندې مقدم راځي. یعنی اجمعو په خپل تاکید دی او دا د مطبوع بعد راځي، لیکن اقطعو ابتعو ابصعو دا سری چې دا د تابع نه هم بعد راځي، دا د تابع دی. ترکیب جاء فعل القوم مؤکد، کلو مضاف ہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر تاکید،
अजमाऊन दूसरी ताकीद, मुअक्कद अपनी दोनों ताकीदों से मिलकर फाइल हुआ, बाकी जाहिर है फेल सरद अख्फल फाइल ना जुमला फ़िअलिया खबरिया शुआ। तरकीब बयान करे, सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊना, सजद फेल अल मलाइकतु मुअक्कद, कुल्लुहुम मुज़ाफ मुज़ाफुन इलैहि अवल ताकीद, अजमाऊना द्वेम ताकीद, मुअक्कद सरद द्वारु ताकीदुना फाइल सजदा, फेल सरद फाइलना जुमला फ़िअलिया खबरिया शुआ। रअयतु फेल बा फाइल, अल अमीरा मुअक्कद, नफ्सहु मुज़ाफ मुज़ाफुन इलैहि ताकीद, मुअक्कद सरद ताकीद ना मफ़ऊल बिही द फेल, फेल सरद अख्फल फाइल और मफ़ऊल बिही ना जुमला फ़िअलिया खबरिया शुआ।